کې مال ورکه او شوافی حنابلہ وی سبق ورته وایخه دم یو خسر نکاح کومه تا ته پلان کې صورت وایما تا ته پلان کې قران وایما کتاب کې دې شي او احناف دې شي کې ان تبتو باموالکم دا پکې نو خبر شو او نو غواړم چې پتا تکلیف ورم زخامه بیا موږ د الله رشید صالحان او دا مستحمد کې شو دا خبره ذالک الذي قلت ذا تا ما خبرو کړه موحده دا مستحمد کې شو ايم الاجرين قدر کومه زمانه چې ما تیر کړه فلا عدوان علی فما بزیاتین کی بس لا بر خلاص او الله تعالی او چې زی او تیم على ما نقول وکیل او گواه نو دا پکې دې خبر شو فلما قضى موسى الاجر چې موسی خپل یې راکړه کومه یې راکړه نلته روایت دی چې او لس کاله وصار باهلی روان چې خپل آل سره د مصر روان دي په اذن د شعیب لپاره د مور د ملاقات او د ملاقات د خور روان دي انا سم محسوسه کوم جانب تور د طرف د تور نه چې مخکې تیر شي خې طرف نارن اور چې په ظاهر کې اور معلومه ده او نور نو قال اهلی وی خپل دې ته امکسو انتظار کوي یو خدای بل خالین دې دوته مړ شي کې دې ګړبه چین کې شي او دام کې شي صيغه تعظیم شي او په البحر خرج بآلی وماله في الشتاء اغلار پر خولا د شام نه خلکو دې چې خزمه حامله چې تمام لاس ونسي او دې خوځ له وجبه کې مدل روان کې یعنی تور ته ورسول تور شپدا او وريږي سخت اخندا او ځان له روانه چې خیرات المرګل نشي ما خځ د ګورنو اني ارسنا ما هو لا ياتكم من هذه خبر تاسو رمس خبر ته وسوک ناستي او د النار هدا او جزوه يسكر وتا عود غليظ پدې پوښي پسر کې ویو کړي من النار يسكر ورتا ور لعلكم تسلون دې په تاسو ځان ګرم کړئ فلما تا چراغ خیر ور لرا چې ته تور ویلې نو دی आवाज سو من شاتی الوادي د طرفه د کندنا الايمن چې خیر طرف ته دی او په دغه وطن کې په دغه زمکه کې چې برکاتي زمکه د بقا د زمکه چې الله برکت اچول دي پیغمبران پکې آباد شوي دي پس په پکې دي ارزاق پکې دي اسماء من الشرط او بقا ولکه اواز شوي دي من الشرط طرف د مخکې د طرف د خینا داغینه برکت دوی ايا موسی واجد اے موسی اني انا الله الله خبر اورد او مربي د مخلوقات یم نه په وره کې حال دی نه په بل څه خبر اورد په هوا کې اورد سوګي الله خبر اورد شری وای ما دې د هر طرف आवाज راغی الفاظ وان القي عصاك مسادي برزوا فلما رجل تحتز خليجي ناسي كانها جن توش ده خمار ولا من بشار وانشو ولم مهت نكتل ولم يرجع اے موسی متوجه شا او یریدو تخو دی خطری دنک لاس خپل پګیوان کې ربوزی سپین بيد مرزنا او په وخت کړه سره وزمو ملک جناحک او ځان برابر کا من الرهب دور دی لنا دا څنګه شي برابر هغه کوم څه نه وایي دا سموري وزمو ملک جناحک هغه کوم طرف خو کړه سم څه راغونډ سوګه د مار نه لري دای او خفیدا بعد تقدير تزمل جنامه تجلته وضبط نفسه وتشدد عند الكلام العصا ورته کنه الله تعالی څه مکو دا چې ما ته جوړ شو تاسو د پوه شو فرعون ورخان دا څه مکو فيا واسترب التقاح به الاسد كما في الخائب او في لاس نسخونك اتقاق به غزا ضمن هذا کله چې وو دې او ما ته جوړ شي لا استنى خلاص راغون کزان ته تلقل دا وجه یرینا فذلك دا دوارا امسا ولاس برهان دو دلائل دي حجتنا دي واضح برهان غالب ده دا طرف رستنا فرعون طرف تا ملائه دا دو برهان چاہتا دي فرعون طرف دا ملائه یا مرسل اللہ فرعون ملائه بیشک دا قوم دا فرمان دي بے زمانہ با اس اعذار پیش کئی او دا پارنا پیش کئی چیز نظم بلکہ اعذار پیش کئی دا بوجھ زب سر پروسو ما لازم وجرد دی ونفسه او زي عليكم چې ما ملکی مراد نوې طلب الحفظ والتعيين واخي هارون زما هارون وابصح مني ډیر فصیح دی زمانہ په اعتبار د بیان سره د جيب سره ویل د نوته رد ان مددگار عون
یصدق ادب ته وایي دې په زمانه مدافعت کوي یصدقني زما تصدیق وکړي چې رښتیا وایي تبذیر ته وځي خدای نه ای یلخص بلسان الحق زبا بیان سمشم کوله نو دې به خو وضاحت کوي خبره په پراخ کوي جګړې به کوي بحث به کوي تصدیق نه مراد تلخیص دی او زیری کوم ایو کذبون چې ماته نسبت درو هغه سنشد عضو کا مت بده مضبوط کم بیاهی کې ورستا باندې او بغیر استاد پر سلطان غلبا پر اسلونا نبسل الیکما تاسو دوار اول بیااتنا حال کونکما متلبسین بیااتنا پداس حال کی تاسو په وسه دلایل زما سره شامل شي یا اذهبا بیااتنا لا شدایت زما سره انتما تاسو ومن توکما تاسو اتباع الغالبون ضرور یا پر اسلونا بیااتنا پرستات یا اذهبا بیااتنا یا انتما ومن تبعكم الغالبون بآياتنا سلام موسی علیہ السلام په آیاتونو باندې بینات واضح قالوا ما هذا دا مگر سحر دی روکړی شي دې ورځې په دې باندې په دې پوښي نفس ما ادعاء نبوت له وسط موږ چې انا مخکې خبرې دي کنه مخکې یوسف علیہ السلام راغلی خو قصې کول نو تم آبا ولنکی په پلانونو مخکنو ویل موسی رب زما واقف به رسول الله په هدایت ما تر الله نه رسول الله پر انجام داري شان خدای ظالم نه کامیاب وی فراؤن اے جرگی نمالو مستغفر بل معبود سوا زمانا من الہ غیری زمل مستس معبود زمان خبری زمانی بلکہ حامان زمان پارا کی پخدمانی پقیقت جورکا اسنالی آجوغن وگر زمان پارا سرحن یو دنگ آبادی بناء مکشوف سرحن کارکا ایدو توی یو دنگ آبادی دا کوتون اوچا چی نکارش لعلی اتلو شاید زو عقف شما او وخرجم اتلو اصحدو الہ دا موسیٰ دے ہوئی دا حاغ بر الہ نو دے اس خلق سکو ایحام کئی سکو جاہل لے اس سکو ایحام دے چی دے ہوئی زبرنا نو برسل خیجی دنگ آبادی زکو دنگ آبادی نو زبا دے خبر شد نو خلق توی بیاجی علاقہ زنشم خبرین دے پسن خبر شد دا دوکی ورکی وإنی لازنه من الكاذبین زخوی گرم درو دا راځي باندې چې دا آبادی کړی دا وقد اختلاف دي سوق بناو او دنګ او سوق نه آبادی کړی بهر تقدیر سبشوي یا تشي دلته په بلا واسطه او کدی په تین په اختیار نه جوړ شي اول او فرعون اول من طبخ الاجره وصلى الصلاه دنګ باندې چا کړی فرعون اول په اختیار چا کړی وې دو چې دا شو نو په اختیار باندې جوړوخه فرعون راکړي یا بینکو کله کوي دا لازم چې په کافر او کافر ته وینه کې چې پیدا پکې کوي به نه نو دا پکې تصوري ماشين خو پکې مخکې شي واستكبر هو تکبر غدو او جان دا پس مکه به الحق پناه تکبر پر حق او دي غنل انهم الينا دي ممکن واپس ودي والمغرا او جان دا په نبض نه وګورځول په یم په دریاب کې نبض ورزول القاء الشيء الحقير وترهي سپک شان شي ورزول وګرا څنګه دي انجام د ظالمان وګرځم موسی کا مرور ائمتن پیشوایان یعنی نه دغه فرعونان را دعوت ورکاو ایمو ورته په قیامت کې به رسول دي مدد شي ورپسې کوم کوي دنیا کې په دې پسې لعنتن خیر خلق چې راځي نو خیر پرشتي او ته خیر کوي و ایماندار ته خیر چې خدای فرعون تباہ وباد کی کافر د خدای تباہ وباد کی په قیامت کې هم دي من المقبوحين دبت کار کوي مقبوح معنی مشوهين في الخلقه پس شکل شي پیداش کې بسواد الوجوه وزرقه الوجوه ولقد اتينا موسى الكتاب ورکه موسی رسول الكتاب پس ته چې مهلاک قومونه مخکینی بصائر الناس هغه کتاب چو اسو بصائر بصائر د بصیرت جمعنه بصیرت لیدو تام وای پویدو تام وای دلته پویدل ان اسباب د انوارا لقلوبهم بصیرت نور القلب وای بصر العين وای تورات بصائر ده د پوهه خبر دي د لیدو خبر دي په سره لیدل کوي دا کوم تورات کتاب حال كونه بصائر الناس په داسې حالت کې چې سبب د پوهه او د خلقو ټول د فاره او چاته پیدا او چاته نو دلته بیا چې بصائر شنو کتاب وګورم کنه وګورم په دې کې بحثونه دي ترشیو کتابونه وګور په دې باندې بحث دي او هدایت او رحمت او د فادي خبر چې نصيحت کوي وما كنت پیغمبر ته التنوي او دا خبره ته کیند کم دینه کې معلومه ده شو چې تماویل دي نو ځکه خو ته پیغمبر کنده په پټي پټي خبره وباسه ته التنوي وما كنت بجانب الغربي
نه ته په طرف مغربي باندې چې حضرت موسی عليه السلام پیغمبر کېدو تا مشاهده نه کړی او د خبره مشهور شي نه او دا خبره ته کوي پاوکه چې فیصله کوم موسی عليه السلام ته خبره د پیغمبري او ته الته په خبره حاضر هم نه ولكن ارشنا قوم من پیدا کړی خو بیا من ولېګلی لكن پیدا کړی قومونه ستاو دای همت کی فتتاو الامور تعلیم ډیر زمانه تیر شوی نو موږ ته پیغمبر را ولېګلی چې حالت خلق توخه اسی وتوخه او نه ساویان مسیدون کې اقامت فضیل په اهل مدین کې چې الته مدین کې وي تتلو علیهم چې آیات مستقل تو استاد التلاسم چې تا په استل آیاتونه زمونږ لكن موږ ګول کیو او نه ته په طرف څو کې چې आवाज کوو ولكن رحمتا من ربك لكن ارسلناك ممتلئ رحمت طرف اذا پاره چې وایي قوم نور هغه لګتا يرون کې مخستانه اذا پاره چې نصيحت قبول کی مراد د قوم نه عرب دي عرب ته لګل شنو عجم ته خوشو او بیا یو بل کې هوا چې دلته وایي ما ته من نذير او بل کې ان من امه الا خلا فيها نذير هر یو ته يرون کې دلته وایي نه یو جواب ده چې نږدې دی نه غلې هر قوم تر هغه چې نه غلې ما نږدې لري ورغله یا نذیر مال تسوایا يرون کې عام دي پیغمبري کې خیر او دي قوم ته نذیر غلې من پیغمبر نه غلې نظام مختلف قسم جوابونه وکاو ها نو دا تحقیق دلته کړی ښا التفق دا هو التفق دا هو او دې وګد بحث دی فلما جاءهم هر څه پیغمبر ته الحق او حق بجانب رب القرآن دی قالوا لولا اوتیا ولی ورته کې د موسی پیغمبر خو ته مثل ما اوتیا هغه شانتي کتاب چې موسی ته ورکړ شو الله فرمایي چې موسی باندې کتاب ورته تاسو انکار نه کوئ او لا کړو دې کې به شي په کتاب کې موسی ورکړ موسی اسلام من قبل وحي نو سیویل قالوا سحران دا ما اوتی نبینا چې قران دی و ما اوتی موسی چې تورات دی دا دواړه سحران دي دا خو جادو نه دي تظاهر دیو بل تصدیق کوي تورات خبره د قران او قران خبره د تورات تصدیق کوي هم په هر یو نکاله وای خپل کې په کتاب طرف د الله نه هو اهدا من ما چې غیر تورات او د قران نه اهدا اتبع ذو بتاویشم کتا زرشتي پہلے سجیبو لکا کہ اجابت نہ کستا نہ تورات کو کتاب او نہ قران کو کتاب دسی نه کرا چې وته سوې او استاد دعوت منی فعلم دي تابعشي خواهشات خپل قواشه اسوق غد گمراه لا چې تابع خواهشات به هدایت الله بشک الله هدایت کوي قوم صالح ولقد وصلنا لهم القول خامخا په وسکړه د موږ دي ته وینا دي مکی ولا ته توصیل کړي توصیل معنا توصیل اصل کې وای رسۍ سره ټوټي ټوټي په وسکوا بدل توحید ته اوس کې شوی دا نو په دې حساب په وسکړه وینا دې په څه قبول کی اته چې وخت کتاب مکی د قران نه هم وی به په قران یو عقل کې ورسره شي په دې باندې کوم اهل کتاب هی ما راوړل یا اهل کتاب عیسایان دي یا اهل کتاب دا مسلمان دا يهود دي کله چې ورسره شي په دې باندې قالوا آمنا به دا حق دې دربنا ان كنا خامخا مغلطون مخکې مسلمین تابعدار دا خبرې په خامل دي دا اوس بل باندې چې اسلام په خاو کنو باندې دا اسم مسلمین لفظ دا وسنه لفظ باندې د بخاری زوینه مسلمانان اولئک هم مرتين دا کسان دي ورته ثواب داري بدر یو خپل کتاب ایمان یو په کتاب دا حدیث هم دی ښا چې دوی کسان لا د ثواب کې شي یو هغه دي چې دا چا غلامي او خپل مالک خدمت هم کوي او بیا ایمان هم راوړي دا الله خدمت هم کوي یو ترشیو کتاب باندې یو دام باندې دام پکې وایا یو سره غلام دی د مالک خدمت هم کوي دام پکې دا کسان کې چې ثواب داري پروژه په صبر ويدرؤون وديتا بكي بالحسنتين فتعبدان دا الله فخمر السيئة بني اتبع السيئة الحسنة تمحوا او دعانا جمله وكيه بكون خسكي كلا شوية عباسيات دا چا لا سوعي مختواري وقالوا ويغيتا السلام عليكم فتاد السلام لا سلام بالسلام مش السلام السلام عليكم السلام عليكم استانا قلاش مقتدم على قلاش لا نبتغي الجاهلين بحث بكم دا قمقلان الصلاة نطلبكم دا جاهلان ومرنتيان انك لا تهدي هدايت نشي کوله من احببت چا تستامینه هیڅ چاته نشي کوله من احببت خامخا چې نو ته خو نشي کوله لكن الله هدايت کوي شر الله شي الله واقف دی موته هدايت ترجمه کو یو ترجمه لا قدر ده هر پیغمبر سره لكل قوم هاد دا خوخي او بل هدايت معنا حق ترسولو دلات المسير المطلوب
نتو حق تنشر سوري هداية مسلة البغية لا محالة فطالب گری کی دا خبر ذکرون هدایت دو قسمه دا اکدا بیزاوی دا کتلی و پاول سر کتلی مفردات دا کتلی هدایت سو قسمه سلو اللہ وصلح پیدا کری عقل ولور کری او حواس ولور کی هدایت دلائل آفاقیہ تکوینیہ ورتقائم کی اسمان زمکا وگورا سوچ کوا دا دویم هدایت کتاب ورطولیگی پیغمبر ورطولیگی دریم هدایت مقول ورکری توفیق ولا ورکری روان کری بل هدایت قیامت کی اجازت گمنا کی سمر و تمیلاشی دا بل هدایت هدایت دا پاکی انواع دی گورے او دا هر یو پر اشخاص خو دیر زیاد تی دا هر سری هدایت گورے هم قسم دے سوک دیر پوها دے سوک لگ پوها دے اللہ واقب دے پلار موزن کو مانے دا هم پاکی یادوا سوک دا ابو جہل دغه ابو طالب مبارکی دا بحث کوم نقشوي دي وقالوا ويدي ان نتبع الهدى كم تابع الهدايه معك استاثر نو تختم من الذي وتن خلق وتخطي اذا خلق كافرون دي او من يسكل غلب ولا دي هو تخطي كلام الله فرمایي د صدر خبرې کوي تاسو مالي کله درکړه دي چې خلق قدر کوي الک مکه تر هغه غد مکوا او لم نمكن لهم قرار لكم دبيل پر حرما يقابل احترام مقام آمنا بی خطره آمین مانا نیریگی نو کل خو یریگی نو ما ہوتا یریگو نو دلتا پکیس دا آمین اسپایل دا نسبت یوجبا الیه راہ کو دلے که دیشی دیتا راوڑے که سمرات کلشین میوی دا حرشی اب کل وی دا تعزیز دا غلفان تکسیر دا پار دے دسیر توی میو خلطا نشت دی مانا دیر دی او دارونی زمین طرفنا لیکن اکثر خلطا دی اس تخویب دیر حلق لمگا کلی بطرت مایستا چاگی متکبرو پخبل جل کی دا داگی دا اسیدو زینو دی سمودیان و عادیان گورا ندی اسیدو لم تسکر مبادین ندی قابل دا اسیدو گرزی لیجی پستاگینا مگر لگا زمانا کسو پلار زی التفکے آرام کی امونگا وارس شو ندی رفستا حلاکوی که دا کلو دا باشندگان دا کلو حتی چولی کی پی امها دا کلو یو مور وی دا کلو مور مانا یو غت کلوی بده کلو کی لکا مردان شو پی خور شو اسی غت کلوی یو رسول التولیق اوین ویگی حلاکی صبر جیسونی الزام دا حجت کی بانی ختمی چی قیامت کی لو لارسلتے نسبت تبعیات کا او نیوم حلاکون دکلی مگر اہل داری ظالمان وما اوتیتو من شین سجدر کشتاس لسوک سامان دنیا دی او سچ فرنس اللہ دی آخری و ابقا دی اتاس نکوه دی آسوک سر اثر معادو کو خوعادا او دیر علی سر ملاوی کی پا قیامت کی پشان دادا چاہا لم پیدور کو پیدا زرجان دا دنیا چه خلط دا مصیبتو سرا او بیا پا قیمت کی محضر شی عذاب تا ويوم يناديهم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون ويدعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ولأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون حقور زيادك مكي ذا قيامت بحث وشيره نو وهو سمه يوم القيامة من محذرين اغا سوق مساغة الوادوك والقواعدة او دے دارے سر لاقیه بلاوی دن کے دے خام خواب دا وعدہ پورکی پرشان دا چلے پیداو کو اگر سامان دا دنیا او دا دنیا وی خلطوی دا مصیبتون سرا او دے بیا پا قیامت کی حاضر کرش ویوم ینادیهم او بیا کما مطعنا او حتی مطعنا ہے دنیا ثم هو یوم القیامت ثم یوم ینادیهم خو عنوانات بدل دی یا واذکر یوم ینادیهم وای با اللہ دا آواز اين شرکائی زمان شرکان سشو کم شرکان تاسو بزعام کاو زعام اصل کی قول باطل تو ویلشی کنا مطلق وینا سم ویلشی وائی با آکسان چی ثابت شی پاغمانی وعناد عذاب ثبت علیهم القول وقل ذل ان جهنم الجنتی شاء اللہ وزب جهنم تکوم دفعنا بریادونا آغا کسان با پخفل وعناو ربنا ایزم ربا هؤلاء الذین اغوینا دا کسان دی چی من گمراه کرو
بیا تبرأنا الیک موږ اظهار د براءت کو د دې د گمراه کول دا دې په خپل خواهش دې زموږ عبادت نو کړی په دې ایمان کې نو خبرې کوي اغویناهم کما غوینا دا کسان دي چې موږ گمراه کړی نو موږ گمراه کړی د څنګه چې موږ په خپل گمراه دا اصل جواب دی جواب څه مطلب یعنی په زور نه موږ مسلط کړی دی نو ومن لك څنګه په خپل اراده گمراهانو دي په خپل اراده گمراهان اغویناهم مباتو کما غوینا لك په خپل چې موږ گمراهو موږ وسوسه کړی او دي خبره مله سمجبور نه لکه موږ چې په خپل رضا شو دي په خپل رضا شو اغویناهم کما غوینا دي کې ظاهر کې مبتدا او خبر دواړه دي اغویناهم دا څنګه چې موږ گمراه کړی بیا اغویناهم کما غوینا مطلب په څه شو پیدا زیاده چې په خپل رضا گمراه شي لکه څنګه چې په خپل رضا اتبرأنا من اظهار د براءت کو د دینه او د هغه چې کوم کفر کړی دی الیک تا طرفتا ما کان ینا زمون عبادت نو کړي په نسو عمل په ظاهر کې زمون کو واقعات کې زمون نو کړي د خپل خواهشات ما كان يعبدون وانما كان يعبدون في نفس الامر والمآل اهواءهم وقيل والقونش ادعوا شركاءكم دي عابدان توي وبره خپل شرکای تاسو باندې پداوم دی وبري فلم يستجيبوا المغي اجابت نشي کولای راشه راورسه اوین عذاب دعوت ورکونکی ولا اول عذاب لو انهم كانوا ذكر سبيلا من دليه كان نخبوا عذاب بتش لو انهم كانوا يخذون لتفعوا العذاب عذاب اذا فكروا یو आवाज شو د چا لپاره د معبود مبارک استاسو معبودان سوقي بل आवाज یو منادي आवाज یاد کړه الله تعالی کی ويقول ماذا اجبتم تاسو سجوا رسول الله فتوي چې موږ الله رسول تاسو ولې سجوا تاسو منلو فعاميت عليهم الانباء فناشي بدي باندې خبر اصل کې دی وای دا لفظ فعاميو فعامو عن الانباء جيران دشي د خبر کولنا دا په دې قلب شو دا خبره په پناشي فعاميت الانباء وړاندې شي خبرې په دې باندې پناشي د دینه خبرې په دې کې بیا استعاری دي دا انباء د بنی آدم وشنه فرض کی وړاندې به فرض کی دا خبرونه وړاندې شي ان خبره لار نومي اصل کې دی لار نومي دی وړاندې شي د انباءونه چې څو وایو او خبرونه وړاندې شي یې طریقه به تمام منای فهم لا يتسالون دي بدیو ولا تقوس نکوي د ډیر وحشت توجنا دیو ولا منکي فاما من تاب چا توبه د شرک په دنیا کې وامن وعمل شاکر د مفلحین فعسان خام مفلحين وقرآن فعسا او مخکې مسوري چې عسا ولعل من الله تعالی واجبتين دا دوړه واجبي چې خا الله وي کېږي دا خامخا کېږي شي دا د الله کلام دی د بادشاہ کلام دی او د بادشاہ چې خبره کوي د سینو ځا خامخا او امید دې لا تروشي ورب کفستا پیدا کول کې ماشا ارد الله دی سپیدا کوي غونا بوټي وغيرها احيان وتوي اعراض منزنا روجي حجنا زکاتون دا ټول ويختار او انتخاب کوي چې کوم شي الله پیدا کوي دا الله یادوي او چې کوم شي الله انتخاب کوي دا الله دو قسمه خبري یو ته اراده وي یو ته رضا وي نو یا شاو چې پیدا کول کوي او اراده یې پیدا کوي ويختار او ور کول کوي څوک څه کوي او څوک ما كان لهم الخيره نشته د خلکو صبر کول خلق بصبر والو چې الله ورکړي دي نو کمانا پیشي ما كان له الخير اختیار شي او نشي د الله پر اختیار ظاهر د آیت معلومیږي د برګي چې موږ هغه د انسان هیڅ اختیار نشي کو دا ترجمه کوي د اختیار نشي دا بیا څه شي د جبر او د بل غايه چې موږ د انسان طاقت شته او انسان خو انتخابات کوي نو دا به د غوړه کولو مسله شي چې ته غوړه کول وي دا مطلب شو او وربك يخلق ما يشاء ويختار وربك يخلق ما كان الخيره دا پکې تخير په معنا د غوړه کولو په معنا د ارادي بنالي په معنا د غوړه کولو یو ترجمه دا شوا چې د دې اراده نشته دي او بل ترجمه غوړه کول نو د الله په سره غوړه کول څه شي چې الله یو خبره کوي او دې بل خبره کوي نه په الله سو غوړه کول نه اسوک دا معنا فيرا او
سوکوش ما موصوله ده رب ستا ورکوي پیدا کوي چې الله دې شي ورکول کوي وربک يخلق ما يشاء وربك يخلق ما كان مخيرا اغا چې دی ورکوي هغه الله پیدا کوي چې ما موصوله شي ربك يخلق ما يشاء وربك يخلق ما كان مخيرا اغا چې دی په اختیار اراده وي هغه الله پیدا کوي بل ترجمه ما كان لهم ما نافيشو او د خیرین ورکول شو فالله سو ورکول نشي کولای اکدا بل چې اختیار نشي د جبري او مسلک ده یو ترجمه دا شو چې د اختیار باطن کو بيخلقوه په خبره پوښي ربك يخلق ما يشاء ويختار او ربك يخلق ما كان مخيرا هغه چې خلک ورکوي او بل ترجمه ويختار ما كان له خيرا رب ستا پیدا کوي پر شاو ته وکا پکا رب ستا پیدا کوي چې الله شي ويختار ورکوي ما شي كان مفسد خلقو په اختیار دی یو ترجمه دا شولا دا ما كان دا عطف شي په شابه عطف شي کله شي مفعول به شي د اختیار لپاره او دا يخلق ما يشاء ما وقف پکا ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان ورکوي الله چې خلقو په اختیار او بل دا چې دا شي دا ما پکې ورته شي او خلکو کول کول نشي ان خلک په الله سره کول نشي دا یو بل وګت باز پاکی الله را منزه دي هغه چې خلک شریکان وربک يعلم الله وقت ما تكن سن شر سني د خلکو پټي او هغه کار کوي او الله چې کوم دی هو الله دغه هستی دغه الله نه د مستأثر کړی شی د اولوهیت معنی دی معبود دی چې حقدار دی عبادت سوا د الله نه له الحمد لله رب الحمد په دنیا په الاولى په دنیا کې والآخرة په آخرت کې فقط د الله حمد دغه ټول نعمتونه شروع شي د الله نه او دا ما سوا خو لکه مون تاسو په ایمان کې دا خو واسطي او ذریعہ محمد په مقابل نعمت ټول الله شو او په آخرت کې هم قیامت کې وسه الحمد لله صدقنا وعده الحمد لله الذي اصاب عن الحزن الحمد لله رب العالمين التمداوي او دا حمد چې په قیامت کې خلق وي دا بسي دا بتلذذ خوان بورکه خوان او تکلیف بخلق سره او دا هغه لپاره حکم دی فیصله راغی دی قضا نافذ دا غدا او دی الله تبارک کړي شي کوئی تو وای نه حیات خبر راکړي کوګر دی الله پاک پتا سمند شپه سرمدن همیشه دائما بعض علماء د امین ته زیاتی کې او سر دی لش پر لپسې او دا شپه پر لپسې تر قیامت پورې من اله سوق دی معبود سوا د الله نه چې تاسو تاسو ته پرما تاسو ناوړې نه پوهیږئ وای خبر راکړي ګرځي الله پاک شپې لرا ورځ در سرمدن پر لپسې نور پکې همیشئ سوق دی اله سوا د الله نه تاسو کې تاسو پښمن تاسو پکې اوسئ ایا تاسو نه پوهیږئ پر شواهد باندې دا د الله د قدرت نخېږي دا ټول خبري ومن رحمتي ودخل رحمت توجنا الله پاک جعل لكم الليل والنهار مستر پر شپور لتسكنوا فيه تاسو په آرام کې په دې شپه کې دا یو راځي کا او تبتغوا تدي او طلب رزق کوي د الله نه دا ورست راځي کا اگر چې اکثر بعض خلک دا بل شانتي هم کوي چې دا ورځي سره خوب کوي او د شپې کسب کوي خو اکثر دا بل په دې اشاره په دې کې قرآن کې اشاره شوه چې عمل په خپل قشه دي دا الله رحمت ته چې شپه ورغولا لتسكنوا فيه او د ورځې چې په دې کې طلب رزق کوي نو طلب رزق کوي او دې لپاره شکر ادا کوي او ورځي ادا کچ اواز کوي ته الله وایي وایو زموږ شرکا تاسو بغنل نو دې سره هغه مخکې سوي دي تاسو شرکا نشي مخکې بلاشته یا تاسو شرکا دا کسان دي د متواز خبرې مخکې درشي دلته بیا دوباره درې بار توبېخات ونزعنا وباسمنا وباسو من كل امه ظهر امتنا شهيدا يوم غوا چې پیغمبر وراشي او د خلکو بګواهي کوي چې دا امت زما خدای یا بد یا پیغمبر خدا والا یا پرشتي والا یا نور غوا ورته وایو هاتو برهانکم کم دین چې تاسو راکړی خپل طرفنا په دې طریقې پیش کړي فعلموا فوشش الحق الا حق ما ابو تقدر الله دې بندګي او پناوش من هذا النظام لکړي ان قالوا كان من قوم فرعون من قوم موسى دغه قانون چې د قوم د موسی بني اسرائيل سو په د حضرت موسی عليه السلام تربور او تزویو د ابن عم موسی د عمران زوی دی او د بطلان ملاوی او زید یعقوب سي فتوان شزوی دی اثر ترزوی شو خپلوان شو فبغى عليهم ذاتي وکړو دو عليهم په بني اسرائيل باندې فطلب الفضل عليهم او دا خیالو چې زما حکومت او زما مشربي دا ولې د بغاوت کړو وذلك حين ملكوا فرعون لا دې مشر کړو په اسرائيل باندې فرعون او څوک حسد کړو موسی سره
وآتینا ورکړم من کنوز د خزانو دومره مالو ما دومره ان مفاتيح الشعبين هذه لتنو درنوي با وی قوتي بخاوندان طاقت باندې یو طاقت والا جماعت او خاوند طاقت غیب اورل نشي دومره زیات په دې کې دومره چابياني بس څومره پیدا شي دا دومره چابياني اصل رواج دي چې دا مفاتيحونه واغستل چابياني نو خزانه د هغه لاسه او چابياني خو به کې چابياني راټي وي چاوي خزائن دي لوخي دي او چابياني خو چابياني په وخت غټي او مولانا عبد المجيد اليابادي وایي چې چابي په سرون نه ګرځي په وګوري نه ګرځي چابياني خلک په جيبونو ګرځي او تطبیق کوي حالات پس نور چاوي وسنګي نو چې صلی الله دومره و چابياني شي او لاسو ته پرې جيب کې واچي نه وسنګي زری په جيب کې سرور بيزه چابياني مسلمان درني د چابياني درني دي معنا دا چې کوم مودا طریقه د چابيانو دا او نه په دغه مودا طریقه په جيبونو کې درني یو خبر خو لا شو دویم خزائن او خزانه دومره وي ان مفاتيح خزائن نو دا جمع د مفتاح نشولا د مفتاح شو او درنی دی په العصبتی په جماعت باندې خاوندان د طاقت مقصدی هوی ان يفصل المفاتيح بالخزائن او دی خزائن ته مفاتيح چابيان ویما د گاونګری پر استرا یو گاونډي په کې چابي دا او بل گاونډي په کې خزانه را نو زه اخلم کې اخلم په چابي مراد د اخلم خزائن په کې داسي بیا راځي بحر ته حواله کوي بحر وای بعض خلکو په مفاتيح کې ذکر کړی ما هو کذب یا قریب دروغتا نو مالک نکړي او هغه چې مبالغه پکې نه لګا چې ابن عباس مفاتيح من خزائن دي او خزائن دغه بسالي خمسو او سلور لکا وکان 4 سلور لکا به هر سری بلس ضروري نو بیا دومره خزائن نشو په وخت چې ول د خپل قوم درو زیاته دا لا تفرح تکبر مکه خوشالتیا تکبرا مکوا ان الله لا يحب الفرحين الله نخوض کوي خوشالتیا کوونکی تکبرا وابتغي ترکا فيما فهش آتاك الله وش الله درکړي دي الدار الاخره خزاني په دې کې اخرت طلب کا او ثواب ولا تنسى نصيبك من الدنيا حصہ دي هم پرېدا دومره اشیاء خلاص کا چې غته حلال دي خلاص کا وغيرها بلا اسراف واحسن خطوا د الله بندگان سره كما احسن الله لك ان شاء الله تفرح احسان کړی ولا تبغ الفساد في الارض او مطلب کو فساد په مکه وي شکل الله دوستن دي فساد کو قال ویلو انما اوتيت العلم الله طرف مالک شي على علم دي دا الله علم دې په ما باندې دا ته خلق سره خلق الله به دا خندي دا په ما کې استحقاق دې انما اوتيته على علم وعلم مالي عندي چې ما سره دې دلته ابو سليمان الداراني ما سره تجارت طریقې معلومي د مکاسب او طریقې معلومي دام پکې ویل شي چا پکې نور خبر کړي مال کیمیا راځي او د کیمیا په چل باندې مال پیسې ګټل دام پکې نسبتي باندې دی واسطه چې آیا کیمیا شته او کني شي په دې کې بیا لوی بحث راکړي على علم عندي ما طریقې د کسب راتلي یا پکې چې مال د کیمیا چل راځي نو په دې باندې بیا مشرانو اقوال ابن تیمیه اقوال د ابن سینا اقوال کیم چې کوم دی کیمیا اصل کې دا کیم او یا دی معنا انه من الله یا پاسه کیمیا کوم ځای پوري بعد تقدیر امام رازی کلام مباحث مشرقیه داسې وای په دې پوښ ابن سینا داسې وای او زجاج داسې وای اپاراوی داسې وای او بیا په روان دي ابن تیمیه داسې وای خبر شو الحق من القيام ممكن نه پر اسلام کې او لكن علم پر دې الانتهاء ګران یو بل سره په کې راځي پوښي دا یو درې سلو پانی په دې نقل کې آیا کیمیا څنګه شي وفي القلم نصيحه الاحمال شؤون ولما انكراه من هم اجلتهم كشيخ الاسلام فكان يثبت ثبوتها غوي دار رشتين دا څه غلط وایي بار تقدیر او سو کو خو ممکن ده او ګران ابن تیمیه خو د سره ممکن خبر دي او دلته نو موجود ولا علم ته ما طریقې د کسب راتلي دلته د پاراګینا نقل کړی دی د ابن سینا نقل کړی دی د امام رازی نقل کړی خبر شو زجاج حواله کې سو یو سو وقال بن عمل السراي ان الشيخ ابو علي سينا لفرد شغال بهذا العلم وحدثي اخوي بانه حق صنف رسان فيه واحسن فيما يتعلق باصول التربيات والتي غير غيرها فتعبير خلق تخوذ
ثم ينقلب من الرب الالف الى الف استخراج الكنوز والدفان تقالك ثبوت دي اولم يعلم ايات دي پويږي چې الله علا کړي مخکې دین قومونه هغه چې سخت په اعتبار وته زیات په اعتبار جميع ولا يسأل المجرمون تاسو چې مجرمان عن ذنوبهم د ګناهون دي د مجرم نه تاسو نه لا کوم ګناه کړو سړي کړو بیا اعتراض کړو وربك نسأل لهم اجمعين استعبرم من قسمي د ټول نه تاسو کوم عدل ته تاسو نه کړو ته تاسو نه کړو مستقوسو د شرمولو په شکل خو کېږي شي د توبېخ په شکل او تاسو نشي کېدی د ځان د کوه کولو په شکل باندې ولا يسل المجرمون عن ذنوب تاسو د مجرمانو د ګناهونو د مجرمانو په دې طریقه باندې تاسو چې مونږ ته دا تاسو راکې تاسو سکړي ځان الله پوکړي نه دا نو د زورني په شکل وکړي فخرج على قومه راوت فرعون قالوا بخبل قوم باندې تیجی بخبل ډول دال دلته راوت او حشم سلور زر دا بیری سری سری کپڑی پی چولی دی باقی زر پتی قشل دی باقی دواب باندی کپڑی دا ارجوان دی دیپو شوی سوکو جنکی وسدی سپین سپینی پاک زیونی باندی سرو دا سپتی بور والله عالم علکانم دی جنکیم ویرا کسانو چی ارادکی دا دین دنیا یا لیتا اے قوما ارمان دا چی زمد پارا مثل دا چی ورکرشی دا قارون دا انسانو عادت پی یو سره مادانی ارمان دې زما داسې وي انه بشکره قارون لذو حظ عظیم خاون د لوی برخه د دنیا دی ویلا کسانو ورته شه د علم په حالت دنیا د آخرت باندې سو پیغمبرانو نیکان صالحین وایي لكم هلاك شيء ثواب الله بدل د الله په آخرت ولر لاغینه فارغه چې ایمان او عمل صالح کړی ولا يلقها نشي واځي کېږي دا خبره مگر برداشت کوونکو ته چې خلک صابر په طاعات باندې ځان سید ګره فخسفنا به خحكم به وبداره كوردو الارض فزمكتي دلت نقل كي ابن ابي شيخ المصنف من منذر بن ابي حاتم حاكم وسعيد بن مردويه شي قارون ده موسى عليه السلام تزفيو دبا علم حاصل حتى جمع علما حتى جري بغاوت كي موسى باندې وحسب كي موسى رته ویش زکات ورکړي الله وما نکذا فابا موسى قال زمو مالو کوي لما انزل مسلو زمو موس کوي بیانوري برداشت بر اوس په د معلومه مسله کې دانش برداشت کړي مخالفه ته ویل قالوا لا نحتمل فما ترى سوال جواب وکړو په یو بد چلن دي خلیفہ سره بنی اسرائیل هغه ته وی ته د موسی علی السلام په مخ کې دا خبر وکړي چې د موسی زمانه ناکاره مطالبه کړی دا تر هم سره فقال ان اعطيك حكم على ان تشريع على موسى انه چې تسغوا يغبخو ما سره بتلك فقال انا لا قال موسی علی السلام في بني اسرائيل لغونك تاته چې الله سوي لا ټوته وای جمع کړو اسے طرف ما ته نه چې بعد الله کو شرک مو پیدا کړی چې پاله او قضا ودا او ما ته فزادي کې دایي زنا کوي نو بداسي محسنين مرجم کوو وکته خپلې نو بیا وکزه خپلې هم قالوا فإنك ما تعالى هغه خرج سوال جواب وراله یسګوي په مسلمان یا موسی عليه السلام ان صدق بالله الا ما صفشتای شوه چې قسم دلا کړو دې زبرلو ما ته مزدوري مکر کړو زبطام الزام ولګم او زه ګوایم چې تبري او ته الله رسول الله موسی عليه السلام سجده کوونکی جوړلې الله تعالی سجده وې جاري تمنګه خالقو په دې مکه باندې نه او تاسو خبر به مني ما الله موسی ته وینا کړ موسی عليه السلام مکه ته ویني صحیح د پوند ورونو او اے موسی یې موږ خلاص کا ویني صحیح زمونه پوره بیا پناشو تلته بګراوي زره شرف درکو رسول الله درکو رسول الله بدک شي د بګراوي وما كان له من فئه دو درې خبر دکړي کنه نو دا غره پاره جماعت فئه ينصر في مدد سوى الله وما كان نو ده المتصلين ذان بچ کوونکو ځان مدد مختون ځان مدد کوونکی واصبح الذين وقالوا كسان تمنوا اربارك ومكانه مرتبه ده مرتبه عند مرتبه بشان بالامس پرو يقول وي افسوس ہے کہ ان اللہ گویا کہ اللہ پر اخیر سے پردش اللہ رشد بندگان او کم گویا خود اللہ کھا کہ کلا پر اخیر کلا کم کی او دعوی کلموں تعجب دا اعجب دخیمان تیار پر انی ہر سوچ اختیمان اظہار دخیمان وی کئی تعجب دی لولا من اللہ علينا کہ اللہ احسان فهم نے کری فلی پوشوی کہ اللہ منگ مرزوق ولا اغیرانک خشفت رہا نکرلا لا خسر بنا موږ په ځمکه خکړي وای افسوس دې کنه شان خدا نه کافي کوي قادران تلك الدار اخرته
دغه دار چې ورسته دی د قیامت او تلک العزیز د لږه لپاره نو قیامت چون کې اوچته د مرتبه بل تعالی او مشار له شو دغه چې محسوس شو مشاهد شو د معلومیت په بنیاد باندې دغه دار اخرت ګرځون په پاره کسانو چې نه غواړي تکبر په ځمکه او نه فساد او انجام د پاره د متقینانو وي دا خو د قران مسله شولا علی سے بو یوال غره بازارونو کې او د حاکمو چې بلا روښه ته ویلا خدلا څوک چې کمزور او ته مدد وکاو په بقال به د سبزی پروش باندې په بیا هغه د قران کار کو دا دنیا کو ختمي دوه والا دا عمر بن عبد العزيز بوش بس كده كان دا آیاتونی ویل نن بل مختصر ویل ما چې کوم مستری غداسي چې دی وسره یو تعلیم نصر رجاء بن حیوان یو خزوه فاطمه یو ترزیو او اخر مسلمه بار ته ویل پرې شکرانه میمانه راغله تاسو زه میمانه راغله چې خلک ته وته نو دا په خپل کمره کې ویلي تلك الدار آخرتو نجر الذين يبدون العلو في الارض ولا قصد بار ویلي روح ته پدې کې لاړ رجاوي ما ته ویلي چې ما درې بادشاہان سنبال کړی دي پدې لاسونو باندې لم بول ورتوایا کفن کې ور کول توایا دا ما کړی عبد الملک درو بادشاہ سخري ولي ترجو او خيمو او بل کوم دې يزيد او هغه ترجو او خيو بل سليمان او ترجو هغه مو خيو درې بادشاہان سنبال کړی دي چې موږ به قبله ته برابر کړو چې موږ برابر نه هغه د قبله نه شاکړو چې موږ به قتل هغه به تکتو شي یو ځل ولید چې کوم دی غالبا ولید دی اپ دې کفن کې څنګه خېدو زویرا پوښ پلان می ژوند دی عمر ته ژوند دی نه دنیا کې الله ولي قبر تلا کوس کړی نه دی دا په تاریخ کې وګوره نو راځه ما ته ګوره زه وسم چلو نو چې موږ راغلو د کمرې ته دن شو نو د یو لاس په سترګو خو دی یو لاس په خلاص خو او وفات شه له رنگ دې خسته دې خسته دې لکه تاوی چې په کوم ځن کې په کوم حال کې خسته او اقشن رنگ دې خسته دا مشته تلك الدار وقت نجب على الذين يبذلون في الارض ولا فساد او انجام المتقين خان انجام الفرزداران شاکر په حسنی باندې هغه پر خدي بدی حسنی په اعتبار ذات څخه فساد شاکر په بدی باندې ځان جوړ کړي چې بدی عمل د بدی کړی دي مگر هغه خپل عمل کړی دا اعتراض ایسا یوزل بدیوک لی کفر نطی پا خطور و بجانب باید که دا ورکی نزا السیطی بسلاب انما الكفر فما تلکم یعز و عذاب الابد دا خلقم بدیو ساعت تخلق لینتا جواب داری چی امر دا مماسک مجھول دی دو سمر زمانہ کفر کرده که ریش دا بدل داگه بروی اول مسئله خدا دا ابل کده جنده فاتح دا طول مر کافر فاتح که دا نگویا کده دا پا قص کی خدا وکن نور خبر خود معلومه ده لا يصلب ما يفعل ده الله تخبوس نشي كولها ومصل ان الذي فرض عليك القران اخذ ذات فضاء القران لازم كنت التبليغ ده هي عمل دي لربك توابسك الى معاد يوعد من لو يقدر من معاد الى محل عظيم القدر وتدت به فليبوشي دا یو چت عزت من معاد ده واپسې زیاده خو یو چت اوس دلادو کله معاد ترجمه کوي معاد ستوي سو کوئی مکه ته وځي سو کوئی جنت ته وځي سو کوئی قیامت ته وځي او دې ټول ځاګون کوي د کثیر ما ورته راو کړی لاول په فتح د مکه کې شي مثلا مکه ته وځي او دام کې لري لاګې نو اوس نور خبره پکې ده شي دا جنت پکې راغی دا ټول پکې دنه سو کوئی ما جنت ته وي دام ویل شي سو قیامت ته وي دا قیامت هم پکې ټول خبره وصل به وست خبره پوښتنه دم پکې دا نقل کړی پشپد معراج تله دام ویل شي قل ربي اعلم بمن جاء بالهدى ويعلم مواقف دا غصف نکړي په هدایت باندې هغه څوک چې گمراهي کوي ظاهر وما كنت ذا کارکې چې پیغمبر خدا قیامت روان دی جنت توزی او دا علی خبره وضاحت کوي چې خامخا بتاو بس کومه معاتا عزت من معاتا تا کو ته معنا ساتره ته ته بولل چې کتاب دا پیغمبري الله تعالی احسان سره کړی دی الا رحمتا من ربك لكن ادعو الله وبدولتا دا کتاب ادعو رحمت تخفل تقسنا منقطع شو یا تا تمام نه ساتل کېږي چې ورته ته کتاب د وجد وجنا مگر د وجد رحمت چې الله پاک پته احسان کوي د وجد رحمت چې تخلص سره پدې کې نرمي کوي یا اسلام منقطع
او یا یو علت تا تمنسا توجه یو علت ما مگر دوجه رحمت نه چې خلق رحمت وکړي درمیو کې دین ورته وکړي پس مکه هغه مددگار د کافرانو او ندی واپس کې تعالی د آیاتون د الله نه پس چې پتا نازل شو او بل خپل رب ته مکه د مشرکان مولد الله رب المعبود چې حقدار دی واسه د الله نه هر شي هلاک دي کړي مگر ذات الله نه دی هر شي به هلاکيږي مگر الله بوي دا ټول اشیاء استواله الله د ولې دا غلط پر فیصله دي او د برجو کې دي بسم الله الرحمن الرحیم سورہ عنکبوت اجتماع کې اجتماع به غلا سورہ عنکبوت او سورہ روم د دې سورته خلقوي کنه نو چې وایي یو سورته تو وایي چې چا نه وختو نو ورته وایي ترجمه سره ورته وایي کنه سورہ عنکبوت د جولاګي صفت دا د امتحانات او اصال دا چې الله خبر په صورت ساده کې پراونه چې تکبر کړو او باشندگان دغه دایره لیکلو صبر ذبح کول او صبر جند کول اوس په دې کې الله ذکر کوي چې کافرانو بلګي ذکر کوي چې ایماندار چې فتنه ولا امتحان ورکړي کافرانو او عذاب ورکړي التهم دې صورت کې هم دي دارنګه مخکې صورت کې ویل چې الله بتا قرآن په تعالی دې ته واپس کې ماته کیا هغه بدلا ولي جهت ما مکه ته بدلا ولي جهت ته بدلی بي نو په دې صورت کې هم دا کار کوي ایماندار یا عباد الذين امنوا ان ارضي واسع طالب بمزيد کی الله وتعالى مکرر کی او مسلمان لهم الف لام میم احسب الناس ایا دین خلق ان يتركوا چې پرې بخودل شي په خپل حالت دا غني وهم لا ان يقولوا آمنا لان يقولوا آمنا د دې وایي صرف آمنا وایي نو په دې حالت په دې شي اجو باندې امتحان ناراضي لازمان برازي دا ګمان غلط ولقد فتنا خامخا موږ امتحان کې چې لکه څنګه مخکې تیر شي دلته نقل کوي بخاري ابو داود نسائي خباب هم په شکایت کو مشرکان تکلیفونه ملاو شو یې مدد نه غواړي دعاګان نه کوي هغه ویلې مکه خلق مانی با وګونی شو کنده کې بغدر ولا شو بیا چاره اوتر شو کړه ارا پسند کې خو لا شنیم به کو منګزي براو د منګزي د وسپنو په بدن کې وردن نکړي د غوخ اعلان په دې اډو کې راخ کودل وای غریب نو پس کړه تاسو صبر نه کوئ خامخا معلومه الله پاک آکسان چې رښتینی په دې قول کې آمنا او خامخا معلومه با آکسان چې دروغجن دي په آمنا کې د دوړو امتحان وکړي بیا اعتراض کوا چې دا الله علم خو مخکې موجود دی نو څنګه الله وایي چې الله یې معلوم دا اعتراض جواب خدا دی چې علم د الله شته واخو مخکې نه دی چې اشیاء موجود شي د تعلق پیدا شي مراد د علم نه تعلق د علم بلادي دا کسان سره چې کوم خلق خبر د ایمان کړل او عملا هغه ایمان ظاهر کی علم د الله به متعلق شي د دې سړي د علم د دې سړي عمل سره علم او د اشیاء د وجود نه قبل او دا علم دی چې تعلق د علم د الله پیدا شو د هر انسان سره چې څنګه کوي او کوبت کوي عليك ان يسبقونا زمنا بمخي لفظ ترجمه ان يسبقونا شدي بمخي شي زمنا امن تشور بسي زمنا وتقي او حاصل ترجمه من بكمزوري كي من بدل بدل ورنكو سا محكونا كذا في فیصله کوي څوک چې تما ساتي د ملاقات الله چې قیامت برازي او د حساب تمریږي اجل د الله نیټه چې مقدر الله لآت روان خامخه آت صيغه سپایل د معنی په الحال روان ده کوه اوس ده الله سميع عليم دی سو جهاد کې خپل ځان لپاره الله به پروا د مخلوقات نه هغه څه چې ایمان او عمل نه کړی جزاء ورکړي خاغات اهل الذي خبدل د هغه چې عمل په احسن جزاء اعماله وصدق الانسان ته د نور پلان مبارک حسنا لخصل امرناه بتعهدهما د نور پلان خاصه دا امور مصلحه شو وان جاهداك كزور لګي دا نور پلان فتامانه شریک پیدا کمال را هغه شي چې په پاره علم نشي دغه شي ولا تطيهما نمای معنا دا اصل کې په دې وخت کې بعضي کافرانو بدا مسلمانان ته ویل لا تداوي او داوي د مطلق سلوک دا څه سلوک نه کوي الله فرمایي کدا مطلق پتا زور لګي شریک پیدا کماله هستا په علم نه داغي په دې خبر کې ممانا او دا الله زمات علم نشته علم ځکه نشي چې معلوم نشته شریک شته انتفاع د علم او د انتفاع د علم ما توافقی دا بل چاته خبر درکې تاسو الله پاکو او تاسو عمل کړی
دا پکې سبا خلق دي هجرت کړي دي او بیا مور وي لاري وي د څه وکړه هغه څنګه چې ایمان او عمل صالح کړی په دنه کوم نه په صالحان دي بعض خلک دي چې آمنا بالله فاذا اوذي في الله کله ضرورت ورسره شي په دین د الله کې جعلوا غير في الناس امتحان او عذاب خلقو د عذاب الله واذا دين خنه دا دین خنه الله مردا مصیبت ولا کو دا مصیبت ولا خلق ورکي الله نه ورکي اکرای دې رسول من ربک مدد طرفستانه خام خوي انا كنا يتمدد شي مال غنیمت رشي بیا یو استاد مرګري وګله پکې زراعه کنه ان الله پاک واقف حاج بسینو د مخلوقات خام معلومه الله ایمان دار ان الله علم الخلي فدغه الشوق چې موجود شي الله به معلومه تعلق د علم راځي او خام معلومه منافقان چې په دعوت ایمان کې څنګه منافق مراد علمنا جزاب ورکي تعلق د علم دی وای کافران ایماندار ته اتبعوا سبيل الله زم طلع رواشي ولنحمل خطاياكم او گناهون استاسو زمون کسر ولنحمل خطاياكم خطاياكم گناهون استاسو الکه کتا کی په ایمان په اسلام کې سوي کنا نو سپما ورس یا ابو جهل انسان قریش میلا بوش مسلمان را بابا انه يحرم الخمر شراب بندي زنا بندي او دا هغه دا ګناه پمونګه او کوي هر څه چې کوي ګناه پمونګه تاسو چې په سواد کې وړو کې ما پاول نه دي بعضو امیان بوجان تا بعضو امیان ته بعضو بوجان وي دغه مبدا زموږه طریقه او کله دې سوي نو دا خبري غلطي دي ګناه دي پما دلته موږ خلک وي ګناه دي پما الله فرمایي وما هو ندي باون کې خطا زاګي من شيء نس انهم لكاذبون دي په خبره کې دروغ وي دغه دروغ په دې ګناه پر دې ګناه وشي باندې ته بیا ترالو کې سړی چې ګمراه کې دای ګناه خو وای کنه یو ګناه د هغه ګناګار دی بل د دې ګناه دی چې د سړی باعث کې پلار و باندې دغه ګناه خو د خپل عمل دی او هغه چې کوم سړی ګناه کړی دا زما په نه باندې دا ګناه په معنی باندې په ما باندې باندې د دې وسوسه او د دې غلط خبرو ولا يحملون اثقالهم خام خبر او خپل پیټي کوم ګناه چې کړی دا چک دا خبر دی واسقالا نور پیټي ما اسقالهم سره خپل پیټونه یو ګناه د عمل شولا یو ګناه د سببیت شولا واسقالا ما تسببوا بالاذلال والحمل الكفري دا اشیاء چې په کې سبب جوړ شي دي د ګمراه کولو او د پیټي پرې پوښي سره باعث کول په کفر باندې دلته وای ايما داعين داعي افضل يسري خلق دعوته کې هدایت ورپسې شي وعامل به لپاره فرصت ثوابون درته چې ورپسې شي او نه کومي لاغي ثوابون دسو هر یو داعي دعوته ګواه ورته خلق په څه په عمل وکړو په دمانه مثل د بوجونه ګناهونه داسې ورپسې شي او داغه د ګناهونه هم څه کمای نه وره دا حدیثونه په مشکات کې د سنت من سن سنتا حسنه له اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه ومن سن سنه سيئه فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه دا ټول غشش او خامخا به تبوس کې پر د قیامت کې دا غنه چې دې د ځان راکړي چې تا یې ګناه په ما او د پلان کې اوس د پیغمبرانو علیهم السلام د امتحان خبره کې پتا سو امتحان راځي يرشم شي خامخا موږ نو عليه السلام په قوم ته پادش په دې کې البصرتين زر کاله مگر 50 کم زر کاله نو د دین معلومه ده چې مخکې پیغمبر سره پیغمبر کیږي سلوي خیاغ شو بیا دعوت په زمانہ کې 50 کم زر کاله نو لس کم زر شو بیا لاغه نو اوس نو پاره شوی دی تاسو معلومه ډیر زمانہ د ژوند تیر کړی دی نو دې کې ابن عباس ولا پسې البصري لخصني او دلاله بل دا طوفان نو شپه کاله پس نو تقریبا یوصل 50 کال شو چا پکې دینم زیات وی دې پوښوي چا پکې یو زر او وسو کال وی دي نور اقوال دي بار اثر راځي د ټول پیغمبرانو عمر زیات اخر من الدنيا وکړه په دنیا کې نو سمال راغی ملک الموت نو عليه السلام دا څه مو دا مدارک کې مشته بلا سند کشاف مشته بلا سند یا ټول نبیین امرن په پیغمبر کې دقت عمر والا دنیا څنګه دا خوند څنګه دنیا څنګه ده وای څنګه ده یو سره کور اور دنشي په یو دروازه او بیا په دې من کې په قال او استلباب هونه لکشان په دې کې آرام وکړي د ګرمي آرام کې په دې خور په دې ماسک بیا په دغه دروازه وځي ما زیږه تقدر دنیا څه ده هغه دروازه ده راځه نشو دغه کې د ګرمي خوب کو بیا لاسه
فقال استلوای هنه ثم خرج من باب الاخر چې دې شي دام کې شي مقصود د قصینا پیغمبر هو تسلی ونی ولا خلق طوفان او دي ظالمان بس کوم د اصحاب السفینه کې کشته والا او ګرځول موږ آیات العالمین یو نخد قدرت تفار مخلوقات دا عمل کوي د سودي سوق اتیادي سوق وي ثمانيه اتدي من پکینارینه او مزنانه دي او یو پک اولاد بنو سام حام یافس او خضر دي سوق لس کسان دي پنځه سړي پنځه خدي سوق اته کسان دي نوح دي او خضر او درې ځامن دي والله اعلم مختلف اقوال یا ځل د مولانا مودودی خبر کوم مولانا مودودی بیمارو برطانیه ته علاج لپاره غالبا د ګردو تکلیف کدا اډو کو تکلیف مولانا ګورې دلته راغلی کنه برطانیه تله دي امریکای تله دي کله د اوروبول په شکایت کې کله د اډو په شکایت کې مختلف نو هغه وخت کې مراد عثمانه یی منصوره جوړه شوی لانه ده منصوره چې وته دا لا جوړه د منصوري دا میدان دا چې کولا او زه او د جمعات بنیاد خدل شو جمعات نو رسو مېرا زه پکې ودوم کوم لاسو زما یو مرګري څخه کوټ مولانا عبد القیوم صفات دی الکه ماته یخشا پوتشه مار دی دلته سوره زم لاس تیم لاشه اما راغي مرکو حاضر پورته شو مې کوي خپل کار کوي هغه زمانه خبر کوم نو مولانا راغی په دغه ځای کې نو داخل کړه تعالی کان دی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم مولانا سم کمزور او سره خامخا خو دې خو دې تکس جړس ما ته کتل تکس جړس کیناس چې کیناس نن دې استاد تیر دې دارنګي سور شو بدل شو استری ته پیدا په وخت کې میات فعل محمد تقریبا داغینه پسو پروفیسور غفور کو بیا پس مولانا پوښتنه نیمه غنټه او په دغه تقریر کې دام وی شکایت هوندي چې په ما کې اصل طاقت نو چې سره پکې نه لګال واپس او داغینه پس بیا تقریر شروع کو په دې بات کې انتخابات شو د 70 امونګه سلو تنه کامیاب شي یو په دیر کې دی یو پنجاب کې دی او د کراچي کې هغه یو کامیاب پنجاب بیا هم چا مړ کړ نو دا بحث چې جماعت اسلامي ناکام شو نو مولانا دې ازاله کوي ناکام نه یو ګوره تاسو خیال چې موږ نوح عليه السلام ناکام او کامیاب لوط عليه السلام ناکام او کامیاب دا مرګري څومره دا تسلی راکوله دا نوح عليه السلام خبره کوله اتیادی او یادی لفظی اتدی مختلف اقوال لوط عليه السلام مرګري څومره دي وما وجدنا فيها غير بيت من المؤمن یو قرآن سره مسلمان یو قرآن نور څوک هیڅ نشته ستاسو خیال لشي ناکام دي که کامیاب دي کامیاب دي کنه په دې خبره نه چې کامیاب دي چې مرګري دي کامیاب دي ته چې الله خوشاله کې خفا کامیاب دي ته چې الله تر زما عمل مقبول لکه غیر مقبول که مقبول له کامیاب که غیر مقبول له ناکام مرګري ګاندي او کړل دي دنیا ګټل او ګټل نه خو چې الله دین ګټلې اچھا ګټلې بس کامیاب نبی دغه یو قصه وکړه د یاداش په شکل باندې و ابراهیم آیات کې ابراهیم علیه السلام په وخت چې خپل قوم ته ویل او عبد الله وتقوا دا څه برخه کې تاسو پوهیږئ انما تعبدون من دون الله اوثان تاسو عبادت کوئ سوا د الله اوثان وتخلقون ابقا او جوړوي دروغ وتخلقون وتكذبون كاذبا دا خو دروغ دي صوت الهکم ان الذين تعبدون من دون الله تاسو خلک ولې سوا د الله مالکان استاد پاره دا تاسو جوای دا څنګه معلوم دي ډوړي په درکول شي نه فابتغوا عند الله رزق طلب کړه الله سره رزق كله لام باستغراق فابتغوا الرزق كله او عند الله قديم پوهه عند متعلق له فابتغوا سرا او د مرتبه د رزق نو استيدا دغه چې مفعول به دی او د متعلقات دي او تقدير ما حق التاخير في تسميه حسب طلب کوي فقط د الله سره رزق د بل ځای کې نه وعبدوا بندگی کوي شو دا کوي د الله غره او دغه توسطاسو وګورئ وان تكذبوا کتاسو نسبت درو کوي ماته نو خیر دی فقط کذبوا تکذیب العموم مخکستاسو او نه لازم رسول باندې مگر رسول کار دا اوس الله کلام دی دا غیر تکذیب چې هغه په باس کړی دی دا غیر تکذیب کوي او دې په څنګه الله پیدا کړ څنګه پیدا کړ الله هو المخلوق دی معاد کوي چې اول پیدا کړ
دوباره پیدا کوي بشک دا عذاب الله باندې آسان ورته وګورئ په اسمه کې دا په ایمان کې خبر شي د الله کلام دی وګوره څنګه الله پیدا کړی مخلوق لره بیا الله یې شو نشل قرات دوباره پیدا کول کوي دا هم د الله کار دی الله پرسته عقل کوي عذاب جل رشي رحم کې چا باندې لري او الله تبارک وتعالى تاسو واپس کوي نه تاسو کمزور کوم چې الله په عظمت کې چې وتخفي نه په اسمان کې چې اسمان ته وخیږي نشته تاسو په سوا د الله نه پیدا سون کې ان بچو هغه څنګه چې کار شي په د الله باندې ملاقات الله تعالی کسان چې نو امید رحمت سمادي او دا کسان په عذاب درناک دا هم کې الله کرام شو فما كان جواب قومه لو جواب د قوم د ابراهيم الا قالوا مگر ویل اقتلوه ملكي پتورا چارا پس او حرقو ویس شیزایی داشوا اللہ بس کر اورنا او دیر مذکور کی دلائل دی لفادشا قوم ایمان دار وقال ویلی ابراهیم علیہ السلام انما اتخذتم تاسو نور سوا دلان اوسانا بوتان معبودان اتخذتم اوسانا لسو معبودان او دا مودتن دا مفعول له دول دوستان استاسو بخفل کول کی دا ټول د بوت عبادت کې هغه بلم د بوت عبادت کې نو دا ځکه کوي چې دا دواړه بوت پرستان شي تعلقات هم لیکوال شي دا خو یو ترجمه شو دا خو تاسو خپل تعلق جماعت هم یو دی معبود هم یو دی تعلقات سره په دنیا کې او دویمه دا ده چې تاسو ویل د وجه محبت نستاس په خپل کور کې نه تاسو د دغه بوتان والا په مس کې محبت دی یو ترجمه ده ايه تواد بينكم متواصل اجتماعكم على عبادتها وقيل ان الاوثان اول متخذ بسبب الموده یو ترجمه لا شو تاسو د بوتانو تاسو خپل کو محبت راشي الکه به دې نوال بل دا چې تاسو د بوتانو والا د بوتانو مس کې محبت او د بوتانو والا په مس کې محبت پونیا شروع کې بخاری راوړو او سورې راوړو دلته مور اصل کې ولو سوال یغوس یو د خلق نیکان صالحان هغه وفات خو له خبر شو جمعه تبرال د پلان کې مولوی سي پلان کې پیر سي پلان کې سي مناستو ما او خوان به کوي امامتي به کوي مو به خوان به اوس نشته جمعه کې خوان نشته ابلیس راغی خو هم نه چې دا بوتان لرو تصاویر او جوړه بوتان جوړه دا چې راشي جمعه نو ناس دې دقه له ناس دې جو ګورو ته مسخه څور دې تیر شي کشران راو هغه ته دا تاسو راځي څه ته وایي کله وایي سجدي وتکوي منختي ولا کوي دا څه کوي وایي نو سنه اول متخذ يسبب مهدد وذلك انهم كانوا اناسا صالحون فماتوا واسفار من الزمان فصلوا احجار بسور حبا لهم فكانوا يعظمونها في الجمله ولم يلتزموا اذا جيلا فجيلا حتى عبدت تاسو اجل ته وایي کله وایي کنه سجدي وتکوي کنه منختي وتکوي کنه يشوف نو دا څه تاسو لین چې وعده لنا اوصال مودتن د وجد مودت استاسو د هغه کوتان والا مثلا یا د وجد وسطان استاسو بخپل کو او دویم مفعول اتخذتم شو انما اتخذتم من الله اوصالا ولي الهاتن دا په قیامت کې به انکار کې بعد بعضنا اولاد به کې بعد بعضو او زه رسول تاسو وره دي تاسو بار بچو فآمن له لوط ایمان اور راغله فار لوط علیہ السلام اس کو 50 اور پسې کېږي اعتراضات نو وایي په دې زمانه سراوړو د مولانا مفتی محمد شفیع نو د ابراهیم علیه السلام په دعوت باندې لوط علیه السلام مسلمان شو سپوږی په خبرو کنه نه پوهیږي یعنی مطلب مخکې نو مسلمانو نه په دعوت مسلمان شو اوس خلاف وګوره سېری کړی ګوره یو غلط څه یو پیغمبر خو د پیغمبرانو مخکې مسلمان راغی پیغمبرانو نه نو موږ کار درک یو څه پرګر مسلمان چې روغه جوړه او جوړ به کې چې ورانه وای توی دې څومره غټ محدث ته تاسو ما یو ځله خبره کړې او توی څه وای په تمسک بسنت خیر منګوي لګول په یو معمولی کمزور سنت باندې خیر پیدا کول دی نو په تمسک بسنت قادره په یو خاص سنت پیغمبر خدا باندې عمل کول د لوی بدعت نه خلی د پیغمبر سنت او څخه څومره خبره وکړه نو تعلق د کار څخه مجا تعلق لکه وکنه
وتمسك بسنة متتعلق بقصير سنت غوغوي او تعلق د قضیه سره نو چې پچا په خبره کې دوه بل راغون دي کوم چې بیا به کیند ولې شي لولو یعنی کله غړي ورو ته دا څنګه دی ولا څنګه نو هڅه خبره کوم نو دلته وایي صدقه عليه السلام في جميع المقالات وبنبوته دی خو مکه موحد دی او د پیغمبري مثلا خو تعالی معلومه د ابراهيم عليه السلام او تصدیق وکړه د پیغمبري چا نبی عليه السلام مسلمان خو مخکې دی مؤمن مخکې دی خدای د پیغمبري تصدیق چا وکړو عليه السلام مکه ته ویل وقالوا ابراهيم اني مهاجر زهرتكم الى ربي خپل رب بیا وعد الله یو مقام دی ورسي نه الله ته فرمان چې کوم ځای ما تخین بویا کې دا الله ته او بشک الله زهور دی او حکیم وبخلا كتم اسحاق ويعقوب او ذكر البلاغه فاصل النبوه والكتاب دا النبوه والكتاب مفعول اول شو او فيه مفعول ثاني شو سمطلب پوش پیغمبر او کتاب بند شو لپاره تل دلکه دا دغه پس چې پیغمبر راځي کتاب د په نسل کې بيد دینه پس وا پیغمبر او کتاب د حضرت ابراهيم په خاندان کې وایي چې پیغمبرم ورته موږ ثواب دا په دنیا کې ثواب جهاد جنگ نمبر کو ظالم خاص کو او دې په حق د صالحانو په کام صالحانو ولوطا یاد کړه په خپل قوم ته تاسو کې فاحشه ته نه دې مکه شي تاسو په دې باندې یو تن د مخلوقات دا کار بل شان نه کوي یوا تاسو له کو سروته وتقطعوا السبيل او کټای دلاره کو شک ماری کوي نو یو طریقه لا تقطعوا السبيل لار کټ کوي دا په برش د خلکو نه مالخ اسو کوئی لار کټ کوي د ولادت تاسو عمل دغه کوي نه په هو بچی نه لګي د بچی خو تاسو لار بندوي د بچو ځان ته ویل شي وتاتون في ناديكم راتلکو تاسو په مجالس المنکر ناروا په مجلس کې کوي په دې پوښي وې دلته مصادر بلل کې پکان وشته خندل به کوي دا پکې راځي سو کو سړو په مجالس کې ناسو درسه به کوي سو کې کفر به لوي ګوتې وسره کوي په څنګه کړی زبان دي شپېلې به وهل پترینګو به خلق وشتل حیا پټو نور کې نو والله علم واسشي نو جواب د قمد مگر ویل راتلکو ته عذاب الله کترشتنی دا جواب صادر شي دا غینه په مره اوله کې مراتنا د مواعظ رحمت الاسلام په بل صورت کې سي اخرجوا ال په بل خیر هو ما سيدا دا بل وخت شو بل خیر بل خبر کړی بل خیر دا په مختلف مجالس کې دي دا مو چې الک ان دا یو سبا دا د مختلف مجالس هغه زما ربا مدد توکي زما فقط مسلمان هر جرا رسول زموږ ابراهيم عليه السلام په خوش خبري باندې چې زوی به وشي او نسب به وشي اسحاق عليه السلام به شو او اسحاق يعقوب به وشي قالوا ابراهيم قالوا ابراهيم تا ان ملك والد منغ هلاكون اهل دهار کلی هذه القرآن كلام يا معلوم دلته نشدي وبیا په هغه محسوس مشاهد وکړه او اهل دغه سالمان قالوا ابراهيم د جهاد تاسو کله هلاکو په ټول در اسلام دي دسم په توازی مستلمی چې ابراهيم وزنه خو ډېر نرم نو تاسو به کله هلاکوي چې پاکي په ځوست مسلمانین نه چې سالي پکې نو هلاکوي نه نو ځوانه نو کيو تر پکې هم نه هلاکو وان فيها لوطا انت هلوك شيء كان تاسو څنګه هلاکوي او دې نحن اعلم نو واقع بمن جهاز سجود من الجنه دې بچو او اهل داوا مگر دې دا غنو او داوا د پاتې کېدو حال رسول الله صلی الله علیه وسلم بهم لوط السلام غمجن شي رسول الله صلی الله علیه وسلم بهم دې کوي یا اعتراف المصاعب غمجن شي دې کوي خفش وذاق بهم زرار او طاقت ختم شي د دې ترجمه تنشو د دوی په وجه باندې زرعن په اعتبار د دې چې تعالی چې دا مخ خپېدي دا مخ له سنت ده تنشو او مطلب دا کنایه ده سنت طاقت ختم شي بیا د دې اوس تفصیلات او کنایه څنګه جوړي سره چې پیټه دونی کنه او چې پیټه سپک یو دای شراواله په منډه منډه خپل هر کته ده او چې پیټه من دروسو بیا وسنګ په دمه باندې او قدمونه به نږدې دي نو گویا که د لاسونو چې دي تمشي دي دغه غټ خپېریشت دي د لاسونو چې دي نو وزاق بهم زرعا معنا داشنا وزاق بشانی متدبیرا طاقت ذاقت هو يقابله دا فکر راشي وقالوا إلي لا تخطي عليكمو هم جن کېګمو مونږ بچو متاله قال استالرا مگر وستانو تر پات کې دوه مونږ لګو په ان دې قیامت دې عذاب سره اسمانه په نه فرمانه مونږ لګو لګل خو الله کوي
ومخ کی وصل کمونه چې په دې دابت الارض کې کانو بآیاتنا زو پایاتونه دا معاذ د معاذ الله آیاتونه کوم دي ځکه عذاب دي دا چونکې د الله خواص دي دا الله قاصد دي نو دې خبره کې د الله خبره چي نو یې کوم کی الله به لګي دازو ولقد تركنا منها فريخون من دغه کلمه آیت بیان یو نخخ کارا دوران کلو نخیدی سوکو توری بودی وسو کما توری بوئی لقوم یعقلون پاد قبودون کی و دیکھے بحث کئی دلی واتب غلطی باندی حرام دی عقلا و شرعا و طبعا او دسی پسی روان دی و الى مدینہ لگن مدینہ تو یفتن دا شوائب ایدوا قوم بندگی دا اللہ کی تمساتی ورد اخیف او مگر پر مکوسن قصد کور کی ای تغذیب کو نسبت بار بار ونی والجیلہ رکھو زلزالی مگر بخبل کور کی جاسمین نسکور پاتو او یاد تعالوا سمود یا هلاك النار سمود وقد تبين لكم تاسبقال شدي من مساكنهم داغير المقامات ان تصبح دغلا رسول كان الشام خسروا الله الشيطان دي امان دي بلکې بني غلايه او دي مستفسرين خلطوا الكيو مستفسرين عقلاء وقارون على كل قارون وفرعون وحامان او راغي وقت موسى عليه السلام په بينات باندې تکبر په مکه نو دي په سابقين مکه دون کې خاصون کې فكلنا اخذنا بذنبه هر ولګ په ګناه دا غبان باری باری مدینه کې موږ حاسبا کان مشتون کی حاسبا ریحا عاصبا فيها عصبا دا سخت आवाज پکان مشتون قوم یوس ومنهم ما فصيحه هيبتنا كاوز زمدين سموت شو ومنهم قصدنا بلاد بزوات مخاف قالوس ومنهم غرقنا بعض په دې کې غلط شمار کړی دي لکه فرعون دا پکې ګور او نه دی الله جل وعلا کوي ولکن دی په خپل په زیاته کوي شان دا کسانو چې سوا د الله دوستانه مددګارا دی وجو ده يكون بعضهم ما اتخذ غير تعالى مدخلا ومتعمدا آلهة كان ده اعتماد زين اولیاء قرآن تم كيشي ده اعتماد زين وشان ده جولاگی ده اتخذ بیت عرب کور دی ولی ده لیکن کمزور ده کور ده جولاگی ده ده اخرین سره نشی بچ کوله ده غرمی نشی بچ کوله اسه کور ده نو دې پوښتنه مراد ان کوي انه الذي ينسب في الهواء تاکي ما چاخ کار یې نوڅو دغه پکې دي اذن هل جالي او يطهر بيوتكم من كون باکوي د جلادان دا کور پر کول فقط پیدا کوي واذا حديث صحيح خلل خدا كان اذا لا هو دا صفای خلل خشه لخا ولا شك بها كون صفا کول خشه دي کدي پوهیدل بشک الله واقع کوي چې خلق سوا د الله نشي الله ذو خم حکمت وتلك امثالو دا مثال جو تیر شو جولاگی کو وغیرہ دا بین خلق لپاره نه وایي د بخوال باندې عالمون علماء عالم سره پدې کوي پیدا کړ الله سبحانه وتعالى بالحق په واستحق سره ان الله د حکمت سره چې کې پدې کې دا نه خبره پاره د ایماندارو اتل ما وحي اليك من الكتاب لما انا تتوهي کې شي کتاب للا واقيم الصلاه المضروه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر من صلاه بندل الفحشاء والمنكر اعتراض کوا یو سره منظم کوي بدم کوي دام کوي او دام کوي اعتراض راځي نو څوک په دې مانځ کې بار شي کنه شاید چې په مانځ ما سوچ او فکر کوي نو هغه بندول کوي چې هغه سره موږ کې او سوچ او فکر کوي رحماني په بل جواب کوي پیغمبر مدول کوي کنه کوي پیغمبر د ګنا نه خلق باندې کنه باندې وای او باندې خلق باندې شي دی وای نه موږ غزله باندې او دعوت ورکړي خدا ځان له واسه سره نه باندې دا سه موږ راته نشي کلکی نشي دې وکړي د بندول معنا نه الله په مانځ کې نه کوي او یا د موږ باندې سوچ نه کوي چې وای اته په بل جواب کوي وي بندول کې دا لازم نه سره بندول کې بندول بکی اياک نعبد یا الله استا حکم من ما استاور او نه مری اسی په خلی وینا کوي دلته وسوای ومعنى نهي إياها إن التزمنا سنوب العبادة من التكبير والتسبيح والقراءة والوقوف لله والقصود سبحان أبدال لغاية الخضوع والتعليم كأنها تقول لمن يأتي بها لا تفعل الفحشاء قويا يا موسى بجبان حال ما يقول مكة وبدر أرسلنا الله فسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك إياك نعبد إياك نستعين أو ذيك مرتخطاكيكم دا بجبة قال بجبة حال مكة وكان او بندول کوي پدې پوښي ولا تعصي ربه واهل لما اتيت به وكيف يخبك هم ذاك انت فذلك وتعصيه وقد اتيت ما يدل على عظمته وكبريائه من الاقوال والافعال ما تكون مما تكون به ان عصيت فعلت الفحشاء كالمتناقض خطوه مناقشي وبما ذكر ينهى الاشكال المشهور
یا لکه فلان کې منظم کوي او دام کوي او دام کوي او دام کوي ولا انت هو انت دغه جواب شو خبره پوښي نه ته جواب څه شو بندول کې په جبد قال نه په جبد حال په جبد حال نه په جبد قال وما له الكاء الا مبين چلکه چې نه وسوال انتها برازي او توهم باطل دا ته هم باطل چې هغه باندې کوم څه باندې دا نه هیڅ انتها لازم نه شاوي حماد بن سليمان بن زهير كلبي بن عباس ان صلاتها ما دام مصلي فيما فجمعات نه دا هم پکې ویل شي ولا ذکر الله اکبر یاداشت الله ډیر زیات تاسو یادول تاسو الله یادول الله تاسو دې ثواب باندې ذکر الله اياكم اکبر تاسو الله یادول الله تاسو یادول ثواب باندې هغه دې نه یا ذکر الله په مانځ کې هغه باقي ارکان د مانځ نه وړي وشته دا پکې ویل شي خبره وشي ذکر الله د قلي او الله يعلم ما تصنعون الله واقف دې شي تاسو کوي ولا تجرب الكتاب دوس بلا سفارش وروش ان شاء الله بعض مگر دا الكتاب ته سره الا بالتي احسن مگر پاره طریقه چې اخته الا الذين ظلموا مگر هغه ظالمان دي کې دا د بیا طریقه نشي کېږي نو بحث مجادله استعمال مجادله مسلمات تقوم پیش کوا اكو مجادله جدله ته ولا غرزول جنگ شو نو دلته مراد نه بحث مگر پاره طریقه چې هغه خوي هغه ګر سختی کوي ته نرمي کوا غصه کوي ته حزموا هغه شور کوي ته خیر خوایي کوا هغه حمله کوي ته صبر کوا مگر چې کوم ظالمان دي په خیر خوایي نه پويږي دا سره وسکه دا ولزت په دې کې جهاد شو جنگ ته اصلاح رسول الله تعالی ګر سختی وکړي جنگ ته ورسې په دې پوښي نو دا پکې یادوا وقول وای آمنا بالذي انزلنا دا وی څه خبره ایمان اورې پاره چې تلګل شوی دی او انزل لكم بتاسو او الى زمنا الى اساس یو دی هم د الله لپاره تابعدار دلته حدیث وشکې بخاری او نسائی او غیرهما علي کتاب رسول کتاب عربی باندې فعبرانی باندې تفسیر وکړو مسلمان ته پیغمبر سموي تصدیق مکه د کتابو تقزیم مکوي په دې پوښوي آمنا بالذي انزل او تصدیق او تکذیب غره کې نه دي مت تصدیق کوا مت تکذیب کوا ما ارشادي درو خاموش کنه ایلا زمونږ ولا اساس یو دی مونږ الله تعالی تعالی تقسم لګره کتاب اته څنګه کوي کتاب یقین سره دی کتاب ومن هؤلاء او پدی عربو کې هم خلق شته پدی عربو کې یې په دې کتاب کې هؤلاء الذي عربو رحمه کتنا مې یو بیسو کې مان اوري او انسان کې اتم زمونه الا کافر مگر کافر جهاد ته وي حضرت یو په خلک کې وما كنت تبتو من قبل تمخي دعوه تزان د پیغمبر په تیار کړو دا پیغمبر تعالی موږ اس در کړی دا د څه نشي تا ور ځان تیارو تا خپل تسبیح شي نه په یوستل تا مخکې د نزول کې قرآن نه کتاب تاسو خطونه خلصتل نه ويا تفوت لكلتم مشکواله اذن په دې وخت کې لرتاب تنو شک بکړي او باطل خلقو په دې په دې وخت کې پیغمبر خدا چې عرب دي او فعالم کې بیا فصیح هم بلیغ هم دي لیکل کول خلقو د خپل رخړي دا شک پیدا کړي لیکل پس بیا پیغمبر خدا لیکل کړي کنه په دې کې بیا بحث څه کوئی کړي وي په اعتبار خلق عادت اسو کوئی کړي تلته مناظره دي کثیر مغزي دلته دمه کړي ابو ذر عبد بن احمد الهروي ابو الفتح بن ابو الباجي اغي په کوي لیکل کړي نو په دې کې بحث شته غټ بحث دلته یو ماجری په بعض کتابونو کې اوسه کتاب یې شعر چې پیغمبر خدا خو لیکل نشو کولای خو دې لیکل ته چې کتل نه پوهه لم يكن اقراماته لكن جو كنت مكتوب على ما فيه حروب خبرك انت طالب دا قسم خبري نه قبلي دې خبر صحیحه ما ته معلوم نه پیغمبر خدا پیدا شي کوملو حدیث کې ورته شته چې حضرت علی دی چې بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله اللهم مولک او دا هذا ما قضى به محمد رسول الله دا وران پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا په څه کتابه پیغمبر ولیکل د دقیق سره ته کول شي او اسناد مجازي کې دي چې په کتابه ولیکل په خپل وینا د لیکي وکړه دا په شي بهر تقدیر په دې کې یو مناظره شته په شوی دا یو ملازم پیغمبر خدا لیکل کړی په کتابه نو یې کافر شو قرآن امي له او ته خو لیکون کې جوړه پاتو شو علماء راغون شو د هر طرف نه مناظره چې کوله نه اصلو کتل چې کتابه والو خدا والله فاقام الحدث على مدعا وكتب الى علماء الاطراف فاجوا ما يوقفوا وما يفتك الرسل امتنا منافذ المدعا وبل ما شاء الله الامي او لكيو ويوكو ابيا امي او د امي سره لیکلو دا په خبره شو او با تقدیر عمل په د شکلک نشي کولای
بلکې دا قران آیاتونه دی واضح پسینو دا کسان چې ورته شریعت علم انکار آیاتونه زمونه کوي مگر ظالمان وای ولې لګل کې برمانی موعد خپل ربنا فانما الآيات موزي مطلوب عند الله دي او ځکه يرون کې واضح اولا یقین دینو موضوع اې دغه چې دره موږ لګل ته کتاب مستلکی په دې باندې بشک په دې مذکور کې رحمت کې او صحت په دغه ایماندار دې کې په دې کې دا قرآن کافی نه دی بعض کسان وایي تورات انجیل مګورا بعض کسان وایي کته شي چې دا کافی نه نو حدث نشتی او مناشوا بعض لیکل کولای شي خو دې کې اختلافات دي چې اوسې ته خطر و په دې پوښي وعليتهم الاخبار ان المن موافق فساد الدين چې کوم وخت یې لري چې تورات انجیل هم دین می خرابي هغه پر قتل سدي یو سره خپويږي قرآن قتل حدیث قتل داګه نه پس تورات انجیل ګوري پای کې تحریفات سره کوئی دا تحریف په سنې نه بدای نو بعد کې خلق اوس کتابونه ګوري مولانا عبد الحق تفسیر حقانی والا هغه تورات انجیل ته هغه حواله ورکړي مولانا عبد الماجد قتل حواله ورکړي مولانا مودودی قتل حواله ورکړي اوښوي او بعد وشران راځي د هر وشران په وینا باندې حواله ورکړي ابن تیمیه هم کتلی دي ابن قیم هم کتلی دي په خلق کتلی دي بعد وی نه بګوري بعد کته لیک اختلافات دي خو چې کم سره په دې پويږي چې زه په دې په خطا کې کوم نو تورات انجیل کته شي وای کافی الله د مصمت کوا واقع د اسمان کې دی هغه چې په ځمکه هغه ځکه چې ایمان په غلط خبرو په باطل باندې انکار کوي الله نه قسم خالق واستعجلك بالعذاب فجلدي د لغوال عذاب په طریقې خندا باندې کله یو نیټه مقرره راغلی وخت عذاب او رب نه غانا او دی بلی خبر فجلدي غوال عذاب او خامخ جهنم احاطه کوي فکرونه وی جلدي کوي جهنم پوره کړو پاور باندې شپږ دي عذاب د پور طرف او دلان رخبو لاندم عذاب ولا پاسا او وای ورته پرشتي هغه پرشته موکل الله وسه هغه تاسو عمل کړی دا اوس پکې د هجرت اے زما بندگان هغه چې ایمان اوري سمکه زما کولاو دا فیا فعبد فقط زما بندگی کوي دا کمزوري ایماندار دي په مکه کې اغي ته ولا شي وعن بعض حب كل من يتمكن هرغه سوچ طاقت ني دي قائم ولا شي لکه څنګه چې پکار دی کافر نه پریدي لازم ظاهرته د خپل وطن بل وطن تبزي د سمکه زما کولاو دا که سو په عبادت نه دی بل دې تلاش شي كل نفس ذائقه ته مرده شم کنه ما هر نفس کوم کې دا مرګ دی بیا عمر تاسو واپس کېږي والذين امنوا اكثر شيء مسالك النبوي انه زيد وكما غدرا نزلهن على وجه اقامتي يبقى اقامه فزير كم ولي بوشي من الجنه الى جنه غرفا بالا خاني ليه بوشي من الجنه الى جنه غرفا اعلاليه وقصور جليه دنجي دنجي كامري او بني او ماني او شلي ولا دغه وري هميشه په کوسي څخه ثواب عمل کوم اسو به عمل کوم صبر کوي په خپل رب اعتماد کوي ته خوراک بکم لکه او اي من دابتين ډیر جاندار اشیاء دي مرغه ولا لا تحمل استها خذولنا سر نه ګرځي یو منځک دی بل میګيري نو خلاص ذخیره سره نه ګرځي ليس شيء يقبل الانسان بنمت والفاره ابن وينو دريشنا ذخیره کوي یو انسان بل میګي بل منځک چا پکې بني ادم میګي منځک او عاقب پکې یو خشيره مرغه الله رجوع کوي تاسو بلا او تاسو لا الله سميع عليم کته مطالبه کوي دينا شافه لګ اسمن المكان او شامه سرک سورن نور سمون وای الله فان يكون كم خارج ذلك دي حق الله پر حضور بشر پاک الله رسول بندگان لا ويقدر لو كمري ذلك پارا بشک الله پر سو اخر دي اګه تاسو قسم درته وکي من من السماء چالي غلي دي تر پر اسمان نو وو اذن کې پر ازمکه پس تمته وليقول الله یو په خپل کارو وي حمد دي الله دي واضح خبرنا بلکې څخه کوي نه دا ګم د دنیا مگر له مشغول دیاګانی ولعب اللوبي او دا راخلو د هي الحيوان دا خامخاج باندې دلته پکې یو حدیثو کې د دنیا قدر د الله تعالی د ماش دیږي د ماش د ودرمه اب قاتل له ګټو بنې ورکړي یو دلته وي دنیا خالص له د عبس دی دا تشبيه بلیغ ده کله وکلعب دی بیا چې ادب تشبيه کښین زید اسدون صوتوي تشبيه بلیغ لکه ماشومان چې بیان مسؤله کوي او دالخت لا هي الحيوان خامخ دق جون حقيقه هم ابقى دي روح الماني ولا حيوان ما بحث کوي حيوان تاسو په موږ حيوانات کنه حيوان منطق چې ویلې دی وی حيوان
زما یو ملګری دوست شاګرد مو ته وایي چې دا انسان دا حیوان خلق بولي کله کله سړي د منطق نه متنفر شي کنه نو حیوان بیا پکې د اصل دی موږ او تاسو ته مسوي موجود یو اشیاء هم په اشیاء کې بیا جواهر هم په جواهر کې بیا اجسام هم په جسم کې بیا سيو جسمي نامي او جمادات دي په نامي کې بیا حساس دي په حساس کې بیا چې حساس حیواني تر پیدا شو او د حساس کې بیا ناطقيان دا ناطقم دا پکې ورستي منطق فلسفه سوي اول د ځان زور شي لاول پکې جوهري پدې کې بیا سلاشي وګدواله تنواله دا پکې فصل راشي قابل بعد ثلاث شي جسم ته جوړ شي نو بیا قابل بعد ثلاثه جمالات پکې نو کاخان خټونه پکې نه شي نو بیا پکې وشتواله ونواله شي نامي ته جوړ شي دا بل فصل راغی نو نامي ته پس بیا حساس راشي حیوان پکې راشي دا حساس مسؤلیت حقیقت ادراک پکې راغی مثال او دا مرتبه دي د مور خېټه سره ورغل شي لاول سي نطفوي نو بیا علاقه شي مزغه شي چې په دمه مخاټيږي بیا نومو پکې راشي نو بیا پکې ژوند راشي دا نو حیوان څه ته وایي مصدر الحیه جون والا ته وایي حیوان وایي سمي به ذو الحیات في غیر هذا طريق خو جون مصدر ده واصله حیوان سره حیوان دویم یا بدل شو په باندې خلاف القياس لام یادا لام کلمه یادا او دې ته ذهاب کړی شي اسوګو لام کلمه واو دا حیات اصل کې ژوند دی او حیوان په لوی مقاماتو کې ژوند والا تاسوي حیوان نو دا حیوان انسان دی ښا دا انسان په دې اندرون کې حیوانیت هم شته دی ناطقیت هم پکشته حساسیت هم پکشته نامیت هم پکشته دی وګدوارت نواله جوړواله هم پکشته دی دا ټول پکې کدي پوهه زم په دې وطن کې جاندار جانور څه دی موږ هدي غوامي خطوي بني ادم ته ګل جانور څه نه وي دا مقابل دی کته دي پوهه په ادارې کې څه شکایت کوي کله سوال شي پکشته کې حکومت لا پاسه خطو ته وي او دلته په فيزا وشو خبره چې مرکز کې ورسي د قبيله د امکنه و فقروا على البلك د علا بنوي في ضرب نکو دعوا الله بالله محسن له الدين خالص کول کې د الله د فري تابعداري هر څه چې بچ کی وچوب ته الله نه اذان د الله سره شریکان جوړي چې کوولو کې د هغه نعمتو چې الله کوي او تمتع چې پیدا واخلي درځ په وشي آیا دې ګوري چې موږ زولې دا مکه حرم منع لفظ ترجمه منع نو دا مکان دی موصوف او حرما ذات حرم یو مقام دی چې قابل احترام او په دې کې ډېر اشیاء پسلی باندې باندې امنن نه یریږي دا مګر چې دا حرم دی دې ځمکه ته موږ حرم وایو حرم اصل کې بندش ته وایي نو دې ذات الحرم دې ذات د بندش دی نو موږ ته اې حرم وایو امنن نه یریږي خو ما ته باندې دی نو موږ دې ته سپایل لپاره سول د نسبت ذات ويتخطب الناس واتخذوا لك خلق من حولهم فاطراف دا چا کار دی الله د خلق سينو کې دا چوري من آیات هو باطل باندې فصدوا الحق يقصاتي اپن نعمت الله انکار کوي سو غزالین دا نه یوري الله درو یا تکذیب بالحق هر څه حق ورسي اې جهنم زو شي بتاثر اګه جهاد کړي په مونږ کې جاهدوا فينا زمون کې ان زمون درزا لپاره او دې ته مجاهدت وي دشمن مقابله ظاهر کې باطن نهدين وصولنا نو باندې تخفي لا یو خیر یو حدیث پیش کړي سوچ عمل کوي تخفل علم الله وتعالى سکور کې علم داږي چې پويږي نه الله موتا لا یو خیر چې الله ته بسنګ رسېږي او بهشکه الله مرته د عمل کوونکو سره دی د دې صورت وي خاتمه د عزت مند دا مقابل دا د اول سره پای پوشي التوي امتحان برازي عدالت الله وي زستاسو مرګره ودلتا سوره روم شروع کړي تاسو یو فاصله وشته پاوت اتصال لما قبل سره ودانه چې ختم شو ولې جارو فينا وسنه رسول الله دلته شروع کوي په دې باندې چې مسلمان با غالب کی هذه بوعد من غلبا كما الكتاب کې وشي هغه غالب شي او الكتاب روميان دي هغه غالب شي دا غنه پس مسلمانانو مل کتاب دي هغه غالب شي الف لام سوره عنکبوت بوای سوره روم بوای دا سينور پکې سشته او سپریشتو سندري کړه حروف سندري پکې دي سوره رحمان دا پکې خلق وي بیا پیسې مخنه دا پکشته الف لام غلبت دا واقعا او دې له وګدا قصه
پتیر شوی تاریخ کې جنگ شوی گاونډیانو جنگ کړی ایرانیان چې موږ ته ایران وایي دا ایران سوړو کې دی په خاډه غټ ایران سړي راه سپ کې دا کابل دا مسلمان کړی او دا ارمین اذربایجان چې ورته وي نه دی کوم صحیح مسلمان کړی او دا عراق دا اکثر دا پکې عراق دا کوفه خو نه او بصره دا خو اکثر د ایران سره دا لوی حکومت اخفا درون دا اکلی چې ورته وي دا زوړ کې حکومت دی دا سره شام دا سره مصر دا سره اردن دا وطن ټول دا سره ادي په منځ کې جنگ شوی دی او چې جنگ شوی دی رومیان مغلوب شوی دي او ایران غالب شوی او بیا الله پر ذکر کړی چې ایران بیا مغلوب شوی دی رومیان غالب شوی دي تفصیل لیکو ته ابن کثیر دی وخت ګوره روح المانی ګوره تفصيلات نو دغه وخت چې غالب شو نو د مکه والاوی چې د رومیان چې اهل کتاب دي او مسلمان او اهل کتاب دي تم کتاب راغله دي نو چې اهل کتاب مغلوب شو مسلمان مغلوب شو او مجوسیان غیر اهل کتاب دي موږ هم غیر اهل کتابو که جنگ وکړو موږ به غالب کیږو خوشاله دي پیغمبر خدا باندې آیات راځو په دې وخت کې بیا د دې په منځ کې د ابوبکر صدیق او د کافر منځ کې معاهده وشوه موږ چې وته شرط وایو شرط په وخت لا جایز پیغمبر خدا یې رومیان به غالب کیږي او بل څه ویل غالب کیږي څنګه غالب شي بس شرط ولګاو نو بیا رومیان غالب شو او بیا حضرت ابوبکر صدیق او د هغه سړینا دغه ورسونه او خان غستلی او بیا په سمته دا حرام دي خیرات کا چې کوم شی په غلط طریقه حاصل شي نو بیا به خیرات کې تصدق به احادیث مطالعه کوي لکه یو سره سود کوي سود خبر نه چې حرام ده که حلال ده یا خبر ده خو کوي ورستوي توبه طيب شو یا په مسله پوښ اوس بینالي سبق خیرات وکي خیرات په دې بنیاد نه کې مشران وایي چې زه لسو کوي مور کې شل مور مال الله صبر کوي نه په دې به نه کوي کور کې می ګندګي دا مردار دا سخاواله دې د کور نه وباسما نو ثواب الله ورکه په سمال دي د مردار په وستو باندې ثواب ته ملاويږي خو په دې نه چې رسول الله خلک 100 روپۍ او الله پاک بلاره کې دو پیسې ورکړي د کور نه ګندګي لري کړه د قشن د سود مال کچا ته ملاو شوی دا مسله ده چې اوسره د سود نه خبر نه چې حرام دي که حلال دي یا خبر دي خو کوي نو خبر یا واپس توبه طيب شو اصل مال خو ګټل دي نو څه پرې دی نه ګوري چې راغی ته پرې ده هغه سود ولا نه هغه سود هغه کنه دي نو وایي زینا نه غوي حکومت له ویلو ورکړي وجه له ورکړي دي په خپل کور کې د مشکان تقسیم کی نه پیسې براوالي نو بیا په جمعه کې به لګي ښا پیسې کنه لګي او نت د خیرات باندې کې دا پول جوړو دا سړک جوړو دا شروع خدا چې په کور کې به ګندګي وا لې وکړه او د الله طرف په دې ګندګي ورکول کو به ثواب میلاو شي دا یادو ابن قیم او دا شنو کتابونه هغه د ګورش په زمانه کې د سود دغه د زور مال د غصب مال دغه خیرات وکړه الف لام غلبته مغلوب شو بیان غلبه یو د شبريان په الارض فنزميز مکه د رومیان کې دی عربو ته کوم نږدې مکه دا د اذرات د بصره همس کې اسوګو د اردن فلسطین په دی وخت وهم دي من بعد غلبهم اذا پس مستر شه د چاته مفعول تا پس د مغلوبیت تدوینا پس د غلبې د فارس نه په ایرانیانو په رومیانو باندې پس د غلبې د رومیانو نه سیالون دي بغالب شي پیدوسی پس د مغلوبیت رومیانو نه دي بغالب شي په 100 کلونو کې د دریونا تر لسو پورې د دریونا تر نو پورې څو دسي او دلته بس یوای بیا دی پاریس غزا روما او اخوهم بازرعات وبصره قال شو قصه خبر شو هو مكتو الشق ده اللي هو خفشو ده وسو مجوسيان ده مغلوب شو ده وهم قال لي بايواتو کې ده حديبيه قال لي السوق ده بدل ذات الروم على فرس فقد بكر سيدي انه خطر دوله سعودة ابينا اوراد سنتا او تصدق به خيرات وکا خيرات وکړه د سود مالونه د غلط مالونه دا مخکنی خبر شو دا صحب په صحب من حرام الا الامر دا سوال نه پیدا چې فقها حکومت د الله نه تلو وصول راغی نو ذکر کوم دی رومیان غالب شو لله الامر الله فقط اختیارات من قبل فقها د غلبې د رومیان ومن بعد او پس غلبې رومیان غالب شین هم که مغلوب شین هم که پارسیان ایرانیان غالب شین هم او په دغه ورځ باندې رومیان غالب شي
مسلمان به خوشحال شي بنصر دغه چې غالب شو اهل کتاب په اهل کتاب باندې نو په یو وخت مکه ولا خپشو مدد کې الله شاء الله درشي الله ذو الخوف مهربان دی عزیز رحیم وعده الله دا نرسو کې نفر دي الله خپل وعده لكن اکثر خلک نه پوي يعلمون پويږي دا کافرن ظاهرا پس سری باندې د دنیا په خاص پويږي من زخارفها وملازها پويږي دا ابن عباس وایي څنګه پويږي فائدو تاوانا کلمه فصل کرو کلمه لو کو څنګه جمع کو څنګه آبادې کو پرې پويږي دي خمس ديان خيبا لي جوړي خسته د دالو جوړي خسر کو جوړي وای حسن بس وای روپې دې بری نکتي کنه دا کوټه دا او دا کار دا دومره دا او دومره دا په یو بل کې وزني و ما يصلي د مازه په چل باندې پويږي د مازه په چل نه پويږي د روپې په اندازه پويږي او د آخرت نه به خبره زمو په یو کې تقسي وای الکه منزل سکه خلق بوجا لا نه پر او نه راو کړی جوزو لا جوزو دا بوجا په دې کې خلق اسمان ته کیږي دی پر راو نه راو مطلب نه راو نه او مې سکو اې سوچ نه کوي په خپل انفسو کې نبی دې پیدا کړی الله پاک اسمن زمکا او د دعا مسکه الا بالحق سوچ نه کوي په خپل انفسو کې چې دې پیدا کړی معنی دی په دې پوجي د الله سره پیدا کړی فاجل مسمى او پیدا کړی د حق سره او پیدا کړی د اجل مسمى سره او د خلقو ملاقات سره باندې کار کوي هذه ذکر پس مکه